نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث چې کوم د بیعت متعلق دی او د امام مهدی علیه الرضوان بیعت سره متعلقه تفصیلی حالات او د هغه د بیعت نه مخکې د علماء کرامو د دنیا د مختلفو اطرافو نه راتلل او د راتلو نه مخکې د خلکو ذهن سازي کول او کم از کم ځان سره 313 کسان تیارولو متعلق په شاته حدیث کې ذکر راغلی. خو اوس دلته سوال دا پیدا کیږي چې دا حدیث ضعیف دی او د سند په اعتبار سره هم او دویم دا حدیث موقوف دی. خو د حدیث ضعیف په باره کې محدثین مختلف آرا دي. بعض محدثین هغه حدیث ضعیف مطلقاً قبلی او بعض حضرات حدیث ضعیف مطلقاً رد کړي. خو جمهور محدثین لکه عبدالرحمن ابن مهدی، امام احمد بن حنبل، امام حاکم، امام ابن تیمیہ، امام ابن حجر، علامہ سخاوی او امام ذهبی وغیرہ حضرات د مخصوص شرایطو پر رڼا کې حدیث ضعیف قبلی او د هغې نه علاوه نه قبلی. هغه مخصوص شرایط دا دي چې دا حدیث ضعیف شدید ضعف نه وي او دا حدیث چې کوم دی نو دا د قطعي امور لپاره او حلال او حرام سره متعلق نه وي او دا حدیث چې کوم دی د شرطه یو حدیث صحیح یا د دین د یو لوی حکم کم قطعي او ثبوت وي د هغې نه ثابت شوی وي نو د هغې وضاحت کوي. نو په دې صورت کې دا حدیث ضعیف دا هم قابل ذکر دی. دغه رنګې حدیث موقوف دی خو چونکې دې کې د مغیباتو سره متعلق خبرې دي نو دا حدیث موقوف د مرفوع درجې ته رسید. په دې حدیث کې مختلف قسم امور ذکر شو. لومبنی حکم خدا چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې کله فتنې زیاتې شي او تجارتونو کاروبارونه بند شي نو دې کې د خبرې طرف ته اشاره ده چې اقتصادي او عسکري بحرانونو د وجې مسلمانان به په مختلف قسمه ګمبیرو مسایلو کې انختی وي او قسمه قسم فتنې به داسې وي چې حق او باطل به نه معلومیږي. لکه نن سبا صورتحال د شام او د عراق او د لبنان او د یمن او د عجمو کې زموږ د کشمیر د افغانستان صورتحال زموږ وړاندې. دویم دې طرف ته هم اشاره ده چې سیاسي اعتبار سره به تر ډېرې اوږدې عرصې پورې د دنیا د مختلفو اسلامي ملکونو په مزه کساد بازاري او په دمني کاروبارونو خرابېدل به په دې کې عام شي. درېیمه دې خبرې طرف ته په دې حدیث کې اشاره ده چې ملکي او بین الاقوامي سطح باندې مسلمانان به د لوږې تندې د جنګ و جدال او د مختلف قسمه مصائبو مخامخ وي. او څلورمه خبره د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې د جنگ هغه چنګارې او هغه بسر کې هغه به په مزه د عربو ملکونو د عجمو ملکونو نه عربو ملکونو ته لاړ شي او بیا به جزیرة العرب ته لاړ شي لکه افغانستان جنگ، بیا د عراق جنگ او بیا د دواړه جنګونه ختمېدل امریکې ته تلل او د امریکې نه بیا دا واپس چې کوم دی نو یمن، شام او د شام نه پس لکه څنګه چې په یو بل حدیث کې اشاره ده په هغې کې تذکره ده چې د شام فتنه د مهدي نه مخکې متصل مخکې چې کومه د شام فتنه راځي هغه به بقیع الغرقد باندې ختمیږي، یعنې په جنت البقیع کې به دا فتنه ختمیږي لکه نعیم بن حماد په کتاب الفتن کې ذکر کړی. پنځمه خبره د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې اسلامي مملکتونو حاکمان په خپل عیاشۍ کې مبتلا وي او د دې به مسلمانانو امورو طرف ته توجه نه وي. مسلمانان او علماء کرام او اهل حل و عقد هغه به د ظلم و جبر نه تنګ شي او خلق به علماء کرام متهم کوي. علماء کرام به د امام مهدی علیه الرضوان سره متعلقه علامات، صفات زمانیه، صفات کونیه، صفات شخصیه او د خلافت د ودرولو دپاره چې کوم مخصوص شرایط دي لکه په جزیرة العرب کې د بادشاهانو اختلاف په دغه وخت کې به
دا علماء کرام د دې علاماتو تطبیق وکي او ځان سره به خلق تیار کی او فقهي او شرعي اعتبار سره به خروج نه کوي بلکې فقهي او شرعي اعتبار سره به خروج په داسې وخت کې کوي چې هلته یو باچا هم نه وي لکه فاسق باچا باندې هم خروج جایز نه دی چې کله جزیرة العرب کې فاسق باچا هم ختم شي او طوائف ملوکی شي په دغه وخت کې به دا علماء کرام بیعت کوي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین